خلم يلد بالخراب لم يولد الله الصمد يا الله الله أحد قل هر شجر وینم ستا ذکر کوي الله لا إله إلا الله یو خطا رحیم تا بل خطا رحمان تا کول دی صفات ربا ډیر زید مهربان تا وینم هر ذاکر دستا ډیر دی یادوي الله لا إله إلا الله رابط ملك أسر شاهن شايطة يا الله قدوسي هر عبنا صفايطة لويد قدرات نخي منحرانا الله لا إله إلا الله رب كائنات يا الله سلامتا مؤمن صفات لري امين فهر زمان يتا چاته چستا خوي امن وركوي الله لا اله الا الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنتم واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي ويرغي د هغه ورځې نه چې تاسو واپس کړئ پای کې الله ته بیا به پرور کړئ هر یو نفس ته هغه چې کړی دی او د دې سره به ظلم ونه کړی شي سورۃ بقره آیت نمبر 281 نبی علیہ السلام فرمایي د الله نه ویریږئ چېرته چې تاسو یې ورپسې کوي په بدو پسې نیکي چې میټاو کړي او محو کړي هغې لره ختم کړي دلې بدو لره او د خلقو سره په ښه اخلاقو باندې میلاویږئ فخوي بني رواه الترمذي وقال الله تبارك وتعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله جمعتنا غسوک آبادی چاغه د الله نیریږي من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه سوچ د الله د لپاره جمعات جوړ کړي هغه به الله به دغه د لپاره په جنت کې کو جوړ کړي عزتمندو په دنیا کې د ټولو نه معظم ځای د قدر او قیمت نه ډک ځای جمعات دی د جمعات ځمکه د الله ته ډېره محبوبه ځمکه ده په دې وجه باندې چې جمعات یو ځل وقف شي نو دا د اسمان نه والا تر ځمکې پورې لاندې تحت السرا پورې دا وقف شو دا بیا نه څوک خرڅولی شي او نه هیبه کولی شي او نه به ځان له کور جوړولی شي او نه به د بل څه کاروایي کولی شي تر دې پورې چې فقها پکې د ضمنن مدرسې قایل دی چې په دې کې به مدرسه چلېږي خو د مدرسې نوم به ورله نه ورکوي جومات به ورته وایي جومات نو دا جومات ته ځمکه دومره قدرمنه او عزتمنده ده په دې کې چې څوک سم کوي لله فی الله دې لوی ثواب او د ثواب معلومات ردی نه دي نبی علیہ السلام یو ځل د یوې بوډۍ یا د یو بوډا یا د یو ځوان د رنګ نه تور د هغې تپوس وکړو چې نښ ښکاري نو چا ورته وویل چې هغه خو وفات شوي ده یا وفات شوي دي نبی علیہ السلام د هغه ځای نه
روان شو ما ته قبر وخی قبر کم یو دی دا قبر دا دومره لوی قدر او دا لوی عزت چې په هغې قبر باندې هغه جنازه وکړه دا د دې دپاره وکړه چې دې د جومات خدمت کوو جومات یې صفا کوو د جومات صفایي یې کوله خو چې کله یو سړی د جومات تعمیر کوي او د جومات د آبادۍ کوشش کوي د جومات دوه قسم آبادۍ یو د تعمیر آبادي ده او یو د مانځه آبادي ده دواړه به کوي که فرض کې یو سړی دی چې هغه تعمیر کې خو ډېر آبادي کې دا خو ډېر ښه کار دی او تعمیر یې هم ډېر ښه وکړو خو لیکن هغه داسې بد اخلاقه دی داسې مسائل دی پکې چې جومات ته مانځه له څوک نه راځي نو دا آبادي نه ده دا تعمیر نه دی بیا حقیقي تعمیر دا دی چې د دې تعمیر سره روحاني تعمیر پکې هم وشي چې دې د مانځه دپاره هم بیا کوشش کوي خپل اخلاق خپل کردار دا ټیک خبره ده جومات کې چا خدمت کړی دا جومات چا جوړ کړی جومات باندې منډه تړله والي ځان یې ستړی کړی او د جومات په دې هر شي خفه کېږي په دې کوزي کې جومات ته هغې کې امیراب باندې ډېر ښایسته ټایل لګولي یو ځل ورغلم نو جومات کې ګورم میخونه ټکوال دي په ټایل کې نو ما ورته ویل مال افسوس دی چا جوړ کړی دی که هغه وی که نه نو دا خپله درته ماتولی تاسو اوس په دې کې میخونه ټکوال دي په ټایلونو کې د لرګي ټایل تا به دومره غټ غټ میخونه ټکوالي درې څلور انچي دغه خفګان په خپل ځای دی چې سړی ورانې کوي جومات ورانې یا څه کوي نو هغه به خو ته خامخا ورته چې هلکه دا خو جومات ضرور دا شی مه کوه خو لیکن داسې کردار د بعضې خلکو په دې جوماتونو کې چې هغې د لاسه جومات شړ شي که هغه د جومات نګران دی او که د جومات امام دی او که په محله کې مشر دی او که هر څوک دی نو هغه له داسې کردار کول نه دي پکار د جومات ته دې تعمیر سره دا روحاني تعمیر ډېر ضروري دی ځکه جومات د عبادت لپاره جوړ شوی دی تش خو د حجرې په شکل کې نه دی جوړ شوی دا خو جوړ د دې دپاره دی چې د ښه جومات جوړ کړم د ښه جومات په شریعت کې منع نشته دی که څوک وایي چېرې نبي علیه السلام منع کړله چېرته منع نشته دی منع چې ده نو هغه د دې الفاظو ده حدیث په الفاظو باندې ځان پوهوي نبي علیه السلام فرمایي دا د حذیفه د یمان حدیث دی نور روایتو کې هم دی چې یأتی علی الناس زمان یتباهون بالمساجد ثم لا يعمرون الا قليلا وفي روایت ابن حبان نهى رسول الله يتباهى الناس بالمساجد چتم دانه دی ویلي په یو حدیث کې دانش تر چې ښه جومات صفا جومات دا منع دی د منع خبره پکې دا ده چې ته په جومات باندې فخر نه کوې ما جوړ کو ستا د جومات نه زما جومات ښه دی دې جومات له راځه دا ښه دی ټول جوماتونه ښه دي چې سنت طریقې مطابق پکې مونځ کېږي عبادت کېږي که فرض که د ښه جومات د جوړېدو منع وي په شریعت کې نو سلیمان علیه السلام ولې بیت المقدس جوړول سرو د سپینو زرو کار به کوو که فرض که ته وایې چېرې عثمان ابن عفان جنهو جوړولو خلکو څه نه ویله حال دا دی چې ابوذر نوم د انسان و هغه چرته هم د سنت خلاف خبره نه منله هغه موجود دی هغه ښه جومات جوړوي عود هندي پکې جوړ لګولی عود هندي ټول نن ته یو توله نشي اخیستی هغه غونډ جومات چې کوم دی د عود هندي نه جوړ کړی و 3-4 میل فاصله کې طبقات ابن سعد چې خوشبویي به خپره وه 3-4 میل فاصله کې نو که د عبدالملک په وخت کې او د ولید په وخت کې یا د عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې څوک څه خبره کوي نو کولی شي خو د عثمان غني په باره کې کتابونه څه لیکلي دا خبره ځکه ټیک نه ده چې دور د صحابو دی دا یاد ساتئ چې منع د دې خبرې دی چې په جومات په فخر نه کې ریاکاري به نه کې داسې لیکل مې کله په جومات کې نه کې چې لمونځونه خرابوي داسې کارونه به پکې نه کوي د هغې په وجه خلک بندېږي نور جومات آبادول د مؤمن کار دی د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی د جومات آبادي کوي نو په ده باندې ګواهي وکړه چې دی مؤمن دی دا د ایمان نښه ده د جومات آبادي د ایمان نښه ده که یو سړی د بهر نه سړی نیسي جومات ته راولي چې هلکه راځه لمونځ وکړه مازه ټیم دی دا د ایمان نښه ده که په جومات کې لګیا دی خلکو ته دعوت ورکوي تقریر کوي ورته وایي چې هلکه مانځه له راځئ لمونځ کوئ روژه نیسئ دا کوئ جومات آباد کوئ دا د ایمان نښه ده که یو سړی د جومات د آبادي بلډینګ جوړوي او په دې کې لګیا دی یاره د جومات کې صفا وي وقلب معلق فی المساجد زړه په جومات پورې تړلی شوی دی چې یاره دا ځای وران نه شي دا وران نه شي دا جوړول غواړي دا جوړول غواړي آبادول غواړي دا د ایمان نښه ده د عرش الله د لاندې د سوري لاندې وي دا نښه د دې خبرې ده خو لیکن چې د نورو مضراتو نه هغه سایډ ډیفیکټ چې ورته وایي که نه هغه مضرات چې دغه پکې نه وي دغه نه چېرته فخر کې د زما جومات دی جوماتونه د چا نه دي جوماتونه د الله دي
جماعتونه د الله دی ځکه د عزت زیات دی، که د جماعتونه د انسانانو وی د عزت به دومره زیات نه وي. مدارس ډېر ښه دي که نه، وقف لله دي، خو خلکو بیا خپل نومونه ایښودي، جومات په چندې حیثیت نه لري. دا زما د زوی ده او دا زما د زوی د زوی ده او زما د زوی د زوی ده او سلسلې دي روانې دي، وقف پکې ډېر کم دی. خو جماعتونه دا وقف دي چې کله تا جماعت جوړ کو، تعمیر جوړ شو، ستا په اجازت باندې پکې اذان ویل شو، دلته پکې مونځ شو، بس خبره ختمه شوه، ستا د اختیاراتو نه ووتلو اوسو. اوس دا د الله جومات دی لله فی الله، چې څوک هم پکې په سنت طریقه باندې کې مونځ کوي، په هغه پابندي نه شي. په سنت طریقه، خپله طریقه نه، سنت طریقه. کومه طریقه چې پیغمبر ممنوع کړې ده هغه ممنوع ده، کومه طریقه چې پیغمبر کړې ده په هغه طریقه به کې څوک عبادت کوي، باید خفه کېږم، پریشانه کېږم. دا د الله جومات لہذا دی به هر قسم اهتمام کې د صفای اهتمام دی. کم سړي د الله نه یېرېږي ما دا ولې ایتونه ولوستل، د هغه کار به دی چې دی به جومات لحاظ ساتي. نبي علیه السلام یو ځل راغی جومات ته، چې ویې کتله جومات د محرابو په دې قبلې په دیوال باندې چا خراج کې توږل دی. نبي علیه السلام ډېر زیات پریشانه شو، ډېر زیات خفه شو. دې ته وکتله چې دا را چا کړي دي. او بیا د هغې نه بعد د نبي علیه السلام سره د کجور یو څانګه ورسره د شمراخ د کجور هغې څانګې ته وایي چې په دې پورې دا نرۍ نرۍ پاڼې نښتي، په هغې باندې هغه ځګی راوګرو، په خپل دستې مبارکه باندې هغه خاوره یې لرې کړه، او بیا یو ځوان لاړو کور ته، عطر یې راوړه، مخلوط عطر چې په هغې زعفران و، په هغې مشک و، په هغې امبر و، او هغې په هغه ځګي باندې څه کړه، په هغې پورې کړه. خفه شو. دا حدیث دی، نبي علیه السلام فرمایي عبدالله ابن عمر رضي بينما رسول يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها قال هغې وګرول او د هغې نه بعد فدعا بزعفران فلتخو به، بیا یې زعفران پورې کړه، د بل لوال کې مخلوط خوشبويي راوړه، هغې پورې کړه بي. او بیا ویل چې دا خو ګوره تاسو د الله سره مناجات کوئ، دا خو جرګه ده، دا خو جومات دی، تاسو دلته لاړې توکئ. لکه بعضې دا نسواریانی دا ځي د جومات هغه ځي کې دا جومات دی، نسوار دي بار توکه، ته نسوار چې کوم دی په خپله کوټه کې توکې لرې وړه بارې ګزاره او د کې سره پاک سړی پاکه خوله دي، دا خبر مسواک یې مګه. نبي علیه السلام د صفای اهتمام کړی دی. نعوذ بالله الله د دې شرونو هغه صحابه او هغه تابعین ساتلي وو. نه نبی علیه السلام نسواري وو، نه چې کوم صحابه نسواریان وو، نه تابعین نسواریان وو، نه تبع تابعین نسواریان، نه بزرګان اولیاء الله نسواریان دي. اوس هم وګورئ، اوس هم لوی لوی عظیم خلک شته په دنیا کې، دا شیزونه نه کوي. ته څنګه پالتو سړی راغلی د جومات امام یې او نسوار مه کوه، جومات امام بار ګزار کړه، لرې کړه. ستا خوله چې کومه دی په دې باندې قرآن لوستلی کېږي، ته پکې ګندګي کړې. دا خوله د تلاوت دپاره ده، د ذکر دپاره ده، دا د ښو خبرو دپاره ده، د ګنده شیزونو د ایښودو دپاره نه ده. ولې نبي علیه السلام د مسواک دومره اهتمام کو، دومره لوی اهتمام چې د مسواک د استعمال په باره کې مسند احمد مستقل رساله لیکلې ده، امام احمد هغه اویا احادیث را جمع کړي دي په دې باندې، او وایي معنوي لحاظ سره دا تواتر ته رسېدلې ده، او بیا د ټول نه صحیح روایات په دې باب کې موجود دي. د استعمال د فضیلت یو مونځ چې کوم دی نو دا ته چې په مسواک سره وکړې اویا درجې ثواب دی، بېشکه بېشبې صحیح روایت دی. دا ټول اهتمام د صفایي دپاره و. نبي علیه السلام دومره صفایي کوله چې ویل چې ما د غاښونو دا مخکې جانب چې دی که نه ما چې دا مې وایستو، مسواک کله پاسي کله سملي، مسواک دا ولې کولو؟ د مقصود صفایي وه، صفایي اهتمام. زموږ د شیخ سید الله وبخښي د هغه په حواله امام بخاري په باره کې راځي، اگر که بدرالدین عیني مې یو ځای کې چېرته څه اشاره غوندې قصې ته کړې ده، استاد محترم په حواله باندې هغه چې امام بخاري ناست و، غالبا چې عبدالستار ټونکي چې کوم دی په سوانح حیات ته هغې کې چې الله خبره کړل، د امام بخاري په دې ګیره کې سپین ډکی یو سړي راواغېستو جومات کې واچو، نو هغه راواغېستو او بېرته ځان سره په جب کې محفوظ کړی، عجیبه غوندې انسان دی، وایي زما په ګیره کې نه دی خوښ او د الله په کور کې خوښ دی. یعنې ګیره منځول نه دي، سر منځول، ګیره منځول جومات کې چې کوم دی دا ناجایز دي، دا به نه کوي. ولې دا یخته به غورځېږي، دا جومات چې کوم صفا کېږي به نه، دا به ګنده کېږي. په دې وجه باندې نبي علیه السلام فرمایي چې د قیامت هلته ما په معراج په واقع کې هغه خلک ولې د جومات نه خسنې لرې کول، خسنې د هغې خلکو ثواب مې پکې هم ولو. خسنه څه شی دی؟ یو تار، دا عادت جوړ کړي، مشران عادت جوړ کړي، کشران بیا عادت جوړوي.
زموږ شیخ صدی الله وبخښي باقي داسې ښایسته ښایسته عادتونه وه سیده ساده مسلمانو هغه د دې نه چې چا لیدل نو چا دا پته هم لګېدې ملا دی او که نه دی د ملاتوب دپاره ځان له په اسلام کې نښې نشته دی دا ټول د اسلام نښې دي ګیره به پرېږدې ښه مزدار به اوسېږې ښه صحیح مسلمان به اوسېږې دا نه د ملا دپاره ځان نه نښې دي او جومات ته چې راننوته د هغه عادت دا وي د هغه ځای کې نه به شروع وکړه دا یخته دا چختي دا هر څه به یې غونډول بار ته به یې ګزارل بیا به راغې په دې ګوته باندې به یې دا کومه چې جالکي مالکي وي دا به یې لرې کوله زه اوس همالتې ګورم چې هغه ماشومان اوس هغه سپېږیري دي که نه هغه ماشومانو په هغه پسې ورپسې وو چلی دې زده کړو اوس هم هغې خلکو ته زه ګورم چې هغه هلکان چې کوم اوس بوډاګان شوي دي خو چې جومات ته راننوځي نو بس د قاعده تېری دا تارونه به راغونډوي دا یخته به راغونډوي جالکي په ګوته لرې کوي بار ته وځي ګزاري وي دا مشران د عادت جوړ کوي کشران به مشر نسوار چې کوم لاړ شي هغه ځای کې توکي په هغه ځای کې توکي نو کشر به تا ته ګوري نه هغه شان دې به نه کوي مشر په جومات کې خبرې کوي نو کشر به په جومات کې خبرې نه کوي مشر په جومات کې لانجې کوي نو کشر چې غټ شي نو هغه شان دې لانجې به کوي که نه خو ته هم دغه شان دې روان شه سیده خلک به هم ستا سره روان شي هغه شان دې به کشران چې کوي تربیت وکړي څنګه چې مشر یې دغه شان دې کشر یي امام بخاري ویل چې عجیبه غوندې انسان یې زما په ګیره کې دې خسنی خوښ نه دی او په جومات کې د الله په کور کې دې خوښ دی نو هغه راواغېستلو او د ځان سره څه کو محفوظ کو دا معمولي خبرې دي او دا خبره بیا صحیح پته نه لګي چې په څه شي باندې سړی چې دی نو الله تعالی معاف کوي کله کله داسې ډېر معمولي غوندې خبره وي هغه ډېره غټه خبره د انسان دپاره جوړه شي د قیامت په ورځ باندې به یو نیکي کموي او دا بیا دې خسڼې باندې هم تا ته میلاوېدله خو تا به نه یې کړي په دې به تا ته میلاوېدله او تا به نه یې کړي نو دا خبره یاد ساتئ جومات چې کومه دی دا څه دی دا د الله کورونه دي د دې لحاظ به کوو نو اول دې خبرې ته راځو چې کوم سړي کې یره نه وي خوف نه وي او دې په دنیا کې ژوند تېروي نو لہذا دې همیشه دپاره په غلطو کې وي دې په نقصاناتو کې وي دې به همیشه صحیح پرېږي زه بار بار دا خبره کوم بېلا مې ترجمه کې دا خبره وکړه چې دا عبادت نه دی دا عبادت دا به دو امامان نه زده کوي د دو امامانو اردو کې کتابونه شته په پښتو کې ترجمه شوي دي په عربي کې خو دي دا عبادت پر شاګرد د استاد شیخ الاسلام ابن تیمیه او د شیخ الاسلام ابن قیم نه زده کوي په داسې ښایسته انداز باندې د عبادت خولی دی ته به حیران شي یو پې مستقل رساله لیکلې ده صرف په العبادت باندې العبودیه ورته وایي چا تقریبا 130-140 صفحې ده او یو پې مستقل په ایاک نعبدو ایاک نستعین باندې غټ کتاب 800 صفحې نه زیات کتاب لیکلی دی دا امام ابن قیم لیکلی دی دې ته عبادت ویلی کېږي هغه درې خبرې کوي موږ چې څه کارونه کوو د دنیا کې که نه ولې کوو لکه اوس فرض که تاسو دا جومات جوړ کړو په دې کې چا له پیسو چا له بل نه غوښتل کړي دي چا پخپله کړي دي چا پکې د لاس خدمت کړی چا منډه تړله والا چا مشوره ورکړې ده چا څه کړي دي چا څه کړي دي هر چا پکې څه کړي که نه ولې هم کوله که تاسو د دې دپاره کړي چې خلک راته ښه سړی ووایي لاړې بس خلکو درته ښه سړی ونه وایو او هسې غرق شوې که تا دې دپاره کړي چې زما د محلي جومات د ټولو جوماتونو نه ښایسته او خلک په دې باندې فخر کوي نو هم لاړې کاته دې خرابه شو خو که تا دې دپاره کړي چېرې سبا دپاره د سبا دپاره زه دا جومات کې دا کار کوم چې جومات آباد یې مونځ پکې خلک وکړي عبادت پکې وکړي او سبا له ډېره لویه مرحله را روانه ده چې زه په هغه مرحله کې کامیاب شم نو دا په تا کې خوف موجود دی په تا کې امید موجود دی د دې خوف او د امید تحت دا اعمال تا کړي دي که په تا کې خوف نه وي او په تا کې امید نه وي دا کارونه به تا نه کولې او که د خوف د امید تحت دې نه یې کړي بیا معبس دې لاړه د دې وجې نه په تېر شوي زمانه کې چې څومره سلف دي که نه په دې خپلو اعمالو به ژړل تاسو ته پته ده په خپلو اعمالو به ژړل امام ابو حنیفه رحم الله بارک راځي په یو آیات کریمه ټول شپه ژړلې ټول شپه تاریخ بغداد نقل کوي خطیب بغدادي نور علما نقل کوي مولا علی قاری نقل کړی دي په یو آیات کریمه باندې ټول شپه ژړل دي په خپلو اعمالو یې ژړله په ځان یې ژړل په ځان ژړل پکار دي نن چې موږ څه کوو بل نه کوو ادریس کاندهلوي رحم الله تفسیر د معارف القرآن په هغې کې یو نیک صالح بزرګ چې واقع نقل چا ورته ویل ته ډېر سخي یې ډېر ښایسته ښایسته کارونه کوې وایي زه خو الله له هېڅ هم نه کومه هر څه ځان له کومه خلک حیران شو چې څنګه الله له څه نه کوې الله له څه کوم الله ما ته څه محتاجه دی الله زما خیرات ته نه دی محتاجه الله زما صدقو ته نه دی محتاجه الله زما عبادت ته زه محتاج یم زه
زه د سبا نه یریږم، زه د جهنم نه یریږم، زه د پروردګار د حساب و کتاب نه یریږم. سبا زما سره محاسبه وشي، زما سره مناقشه وشي، زه به څه جواب ورکوم؟ الله له مې څه نه دي کړي، ټول ځان له کوم. د هر چا سره دا غم پکار دی. دا څه چې مونږ کوو دا د ځان دپاره کوو، د بل دپاره څوک څه نه کوي. سبا له یو ورځ را روانه تنې تنها به یو، که ته بل سره څه کوې دا هم ځان نه کوي. که تا خپل بچو له څه ګټې او په هغوی باندې څه خورې که نه، دا هغوی له نه کوې دا هم ځان نه کوي. که د جومات یو مولوي صاحب چاته بیان او تقریر کوي، یا قرآن ترجمه کوي، یا حدیث بیانوي، یا نور څه کوي، دا بل له نه کوي، دا ځان نه کوي. مونږ خپل غم وی راغستی یو. د دې وجه سلف چې څومره وو که نه، هغوی به ویل زموږ سره خپل غم دی. دا خپل غم په وجه باندې د بل غم یې چې کوم دی خپل کړی. ابن تیمیه رحم الله ځکه فرمایي دا یو جامع ټوکړه ده د حدیثو، جامع ټوکړه چې اتق الله حیث ما کنتم. چېرته چې که د منبر په دې سر باندې ناست یې نو اتق الله، که دې محراب کې ولاړ یې نو اتق الله، که په مانځه باندې ولاړ یې نو اتق الله، که په کور کې یو زامن دی یو بچي دی او انصاف پکې نشي کولی اتق الله، او که ته یو دشمن خلاف خبره کوې نو اتق الله. ځان به فالتو خبرې نه کوي. هر ټیم هر وخت منفرد ځان له خلوت کې د الله نه ویریږه، او که په جلوت کې خلکو ته مخامخ ولاړ یې د الله نه ویریږه، او که ته په هر ځای کې هر وخت کې د الله نه ویریږه. اتق الله حیث ما کنتم. کله چې داسې خبره وي، داسې صفت سړي کې راشي واقعي، بیا انسان ډېر برابر رواني. نن موږ نه یریږو، نن موږ ځکه نه یریږو، نه د علم سره یریږو، نه د عمل سره یریږو، نه د پوهې سره یریږو. نن سبا هر انسان لګیا دی یاره زه پوهېږم، زه پوهېږم، چې نه ته نه پوهېږې. که ته پوهېدلې نو ستا د لاس نه به اعتدال څنګه تللی، که ته پوهېدلې ستا په دماغ کې به کینه څنګه راتلی، که ته پوهېدلې نو په تا کې به حسد څنګه. مؤمن خو دې ته وایي هغه زړه پاکي، زړه سوتری، ستا زړه ګنده دی، دماغ دې ګنده دی، سوچ دې ګنده دی، فکر دې ګنده دی، حسد او د کینې نه ډک یې او د بغض نه ډک یې، ته زه ښه سړی یم. مؤمن دې ته نه وایي، مؤمن دې ته وایي. وګوره مؤمن دې ته وایي چې عمر فاروق رضی الله عنه عمار رضی الله عنه سره خبره کوي، غصه شو ورته. خلک غصه کېږي، خبرې کوي، ملګري دوستان یار څه دي. چې کله غصه شو نو بس هغه تې لاړ، او چې کله لاړ نو هغه ډک پک و مخکې نه زړه چې کومه دی زخمي او درد داسې دردونو سره تېر شوی دی چې نبي علیه السلام یې په خوا کې لاړو که نه، نو چې نبي علیه السلام ورته ویل چې اصبروا علی یاسر، بس صبر کوئ زما سره څه نشته. څومره تکلیف و تاسو ته پته ده. نن موږ قسم دی هېڅ تکلیف ته نه شو ټینګېدی، بیماري نه شو. پښتون سړي کې خو دا ځینې خبرې خو د سر نه نشتلی. زه کله ماشاءالله به کې د سر نه نشتلی، چې یو شی ویني ښایسته چې ماشاءالله بارک الله ماشاءالله تبارک الله، لکه خوله ماتېږي ووایه ماشاءالله که نه، ولې چاته تکلیف رسوي. بیا د کلام سره انشاءالله ټکی دا نشتلی. سبا به درځم انشاءالله ووایه که نه، څه چل به وشي، کار دې برکتي شو، که وشو نو هم ښه او که ونه شو نو هم ښه. انشاءالله نه وایي. څو دله تپوس وکړي چې جی څه حال ہے، بس غرق او پړ جو، پیسه نشته رہے، مال نشته رہے، جسم خراب دی او صحت خراب دی، الحمدلله وایه، الله به دې ښه کړي. الحمدلله ولې نه وایي؟ تقدیر فیصله او د الله په فیصله باندې د رضا، د الله په قضا باندې د رضا سوچ هم نشته رہے. کله غم راشي، کله پریشانی راشي، بس ټول خلک چې کوم دی په اوچت راوالي، په خپل سره راوالي. دا ټول تقریبونه دي ایمان سره تړلی شوي دي. دا یاد ساتئ چې ایریږي ژوند به دې همدغه شانتې وي لکه څرنګه چې نبي علیه السلام فرمایل دي چې د مؤمن ژوند څنګه دی، د پوس واښه په شانتې دی. هوا پرې راشي داسې سملوي، داسې سملوي، یو طرف ته بل طرف ته سملوي. دغه شانتې به د دنیا نه به مؤمن دردمن ځي، دردمن. کله یې په خپه دړي، کله یې په سر دړي، کله به جب کې پیسې وي، کله به نه وي، کله به قرضدار وي، کله به قرضدار نه وي، کله به څوک ترخه خبره کوي، کله به څوک خوږه خبره کوي، کله به یو پریشاني او کله بلې پریشاني. خو د نیکو سره یې وکړه چې امتحان شي، د نیکو سره چې وکړه امتحان شي. د بدو سره چې کېږي دا به عذاب وي، د بدو نه پس چې تکلیف راځي دا به عذاب. امام قرطبي رحم الله فرمایي د عذاب او د امتحان په منځ کې فرق وکړه. فرق همدغه دی. سفیان ثوری رحم الله باره کې نقل کوي چې سفیان ثوری رحم الله به
سفیان ثوری خوایي نه و، ثوری خاندان دی. دا خبره غلطه ده چې سفیان ثوری د جماعت نه وتلو د خپې د ښۍ او د ګسې په منځ کې فرق ونه کړو، بس غیبانه به اواز کوي ثوري. ثوره د هغه سور دی. ثوري چې کوم دی دا خاندان دی. اسحاق ثوري د امام بخاري راوي دی. اسحاق ثوري، سفیان ثوري. نو سفیان ثوري رحم الله ډېر چالاک انسان و. د هغه د کلام نه پته لګي ډېر چالاک انسان او ډېر ښه مالدار انسان و، ډېر حلال خور انسان و. هغه وایي چې کله زما د اس په ما باندې ټوپ وهي ټوپ، نو زه د اس نه کوشم. زه اول خپل ځان ته وګورم، خپل ځان ته وګورم څه دي کړي. د الله نه بغاوت دي کړی، الله دې خفه کړی. نو چې کله سوچ وکړم چې څه خو دې نه دي کړي، ځکه الله په کبایرو خفه کېږي، په صغایرو هم خفه کېږي، خو سزا چې راځي په کبایرو راځي، په صغایرو نه راځي. نو چې کله زه خوشحاله شم په دې خبره باندې چې زه کبایر خو دې نه دي کړي، څه دې نه دي کړي، الله نه دی خبر، نو خوشحاله به دې شم چې دا امتحان دی. اوس زه راځئ نن موږ وګورو، د بیمارۍ نه پس ځان ته وګورو. موږ خو همیشه د بل نه شروع کوو، د دې استاد نه تپوس کوو، د هغه مولوي صاحب نه تپوس کوو، د هغه خونزاده صاحب نه، د هغه ملک صاحب نه تپوس شروع کوو. دې خراب دی، هغه خراب دی، هغه خراب دی، هغه خراب دی. زه خراب نه یم، دا که نه رښتیا وایي. او بیا خصوصي هغه خلک چې هغوی په خوله کې په زبان کې څه حیثیت الله ورکړی دی، هغه سر نه چې کوم دی خپل ځان مجرم نه ګڼي، هغه سر نه ځان ګناهول زه پسې بل. همیشه دپاره شروع د بل نه کوي، شروع د ځان نه وکړه، د بل نه شروع مه کوه، د ځان نه شروع وکړه. کتاب الایمان کې امام بخاري د عمار رضی الله عنه څو جملې نقل کړي دي چې په هغې کې یو ډېره اهمه جمله زه تاسو ته بار بار وایم چې اهم شی په انسانانو کې دا دی چې دې ځان روغ جوړول غواړي، نو الانصاف من نفسک، اور د ځان نه شروع کړي، د ځان نه شروع کړي. تا کې څه کمی دی؟ ځکه سفیان ثوری رحم الله فرمایي زه ځان نه شروع وکړم، ځان نه چاپېره وګورم چې ما کې دا غلطي دا غلطي نشته دی. یار ښه خبر دا امتحان دی، خوشحاله شه. امتحان باندې درجې اوچتېږي او په عذاب باندې انسان ذلیله کېږي. چا پورې خاندئ مه، بس چا باندې امتحان دی، به امتحان یې کیدای شي بیماري تکلیف یې صحیح ته به وایي دا عذاب دی، به امتحان یې ستا معمولي هغه تکلیف په عذاب وي، د هغه سخت تکلیف په امتحان وي. نو د ځان نه شروع پکار ده، د ځان نه به هله سړی شروع کړي چې د الله نه یېرېږي، او چې د الله نه یره پکې نه خوف پکې نه بر ځان نه څنګه شروع وکړي. موږ خو نن سبا ټوله ورځ زه خو ډېر کم خبرېږم چې کله خبر شم زه ډېر زیات خفه شم، ډېر زیات خفه شم. سکول کې، په بهر، په دکانونو کې، په محفلو کې، په دیرو کې، په بیټکونو کې، په جوماتونو کې، په جنازو کې، په تقریرونو کې ټول خلک په نورو خلکو پسې لګیا دي. دنیا ورانه شوه، هر څه وران شو، عقیدې بربادې شوې، شرک راغی، توحید ختم شو، سنت ختم. خلک سنت راغی، سنت ختمېدو والا دی بېرته، او موږ لګیا یو په هغه مسایلو پورې، په هغې خبرو پورې. د هغې ضرورت نشته دی. تاسو څه تکلیف دی؟ تکلیف د دې نه پکار دی چې پیغمبر د سنت خلاف ورزي کېږي. تکلیف د دې نه پکار دی چې شرک روان دی، توحید ختم شو. تکلیف د دې نه پکار دی چې معاشره برباده شي، ټول خلک چرسیان شو، پوډریان شو، نشې خرڅېږي. ستا کشران چې کوم دی ټول په نشو ورپسې دي، ټول په عباسیاتو کې دي. د لیلن او د کارل مارکس نظریې چې کوم دی بېرته شروع شوه، بېرته. مخکې ورځو کې درګۍ بازار کې زموږ یو طالب و، هغه ویل زه ورغلم یو دکاندار سره دغه پراته و، د لیلن تصویرونه پراته دا چې د کنه قذافي وایي، دا چې په دې ګاډو باندې ټولو خلکو لګول دي، دا لیلن دی. لیلن کتاب وګوره، لیلن تصویر هم دغه دی. او که نه شي نو خیبر بازار ته راشه، یو کمیونست دی، دا په دکان باندې راپاسه لګېدلی دی. نن ستا په ګاډي باندې شاته د لیلن تصویر چې کومه دی نو هغه لګېدلی دی او ټوله دنیا یې لګوي. ته دې خبرې نو اول ما دا کس ته تپوس وکړو چې دا تصویرونه دله چا راوړي؟ وایي دا یو کس دی هغه راله راوړي، روزانه 8 او 9 راوړي. وایي ما ته وایي چې دا خلکو لاسې ورکوه. وایي ما ورته ته دا پېژنې دا څوک دی؟ ما چې زه نه پېژنم، خلک پېژني کرن قذافي دی، کرن قذافي دومره ښه سړی دی. ما ورته وایي چې دا لیلن دی، لیلن دا د لیلن تصویر دی، د هغې نظریې تصویر دی چې هغه الله نه مني، هغه رب نه مني، هغه خالق نه مني، هغه رازق نه مني، هغه مالک نه مني، هغه جنت نه مني، جهنم نه مني، میدان حشر نه مني، هغه ګمراه، هغه مشرکان، هغه برباد خلک چې په دنیا کې داسې راغلي نه دي. دا هغه لیلن دی چې په ماسکو کې چې کومه دی د هغه بوت یې وغورځولو،
ختم یې کړو، نن ستا په کلي کې بیا شروع شو. لږ ګورې پخوانه نه و، اوس په هر دویم ګاډي باندې لګېدلی دی. بیا چې معلومات مو وکړه پېښور یونیورسټۍ کې چې خبره په ډېر زور شور سره چې کومه دی نو اوس دا نظریه بېرته روانه ده. تاسو خبر یې د دې مخالفت تا کړی دی او مولوي صاحب د دې مخالفت وکړه. خلکو ته دا وښیه چې وروره په دې یو تصویر باندې ستا نظریه ختموي او که ته یې په دې څه نه کوې په دې یو نظریه په دې یو تصویر باندې د لیلن نظریه ختمه شوې وه. تاسو په بازار کې چې کومه تصویر نه یو ماشوم چې د هغه سره ډانګې ورسره دی او په هغه ډانګې کې چې کومه دی یو پنډوکی اچولی دی او دا پتلون یې شلېدلی. نو په دې باندې یو کتاب لیکلی استاد شاه محمود کتاب لیکلی میں نے روس میں کیا لیکا. نو پای کې د دې تصویر تذکره کړی. دا تصویر چې کوم آرټسټ جوړ کړی د نظریې د کمیونیزم د دغې مردارانو د نظریې د مخالفت ته ختمولو دپاره هغه په خپله روسۍ دی. خو چې وکتله چې دا څه دي یو چې کومه دی نو په کم ځای کې اوسېږي او بل په کم ځای کې اوسېږي. یو په ډوډۍ پسې مړ شو بل چې کوم دی په ډوډۍ مړ شو او دی وایي دا نظریه ده. نو هغه یو تصویر جوړ کړو او تصویر یې جوړ کړی دی ډانګي کې یو ګوتۍ پنډوکی ورسره دی خپل لنګ یې شلېدلی دی او هغه هلک ببر سر دی او دغه شان یو ځګي ته ښکاره شوی دننه ګوري چې هلکان ناست دي په صوفو باندې ښه مزیدار ناست دي برابر دغه هم روسیان دي او دی هم روسی دی. خلکو ته یې وښودله دا نظریه دغه تصویر د ورځې 1 کروڑ خرڅ شوی دی. 1 کروڑ دا وتی دی 1 کروڑ هغه چاپ کړی او 1 کروڑ بس هغه مخکې نه بس ووتو نظریه ولا ختمه کړه. خلک دا خو نظریه دا ده نن ستا نظریه دغه په دغې تصویر باندې روانه ده. اصل خبره دا ده کم شي ضرورت دی که نه د هغې مخالفت پکار دی. مشرانو نه پکار دي کشرانو نه پکار دي او خصوصي طور باندې چې کومه د دې کلي علاقې مشران دي زموږ چې کله تاسو وران کو او بس یې ورانوئ او بیا یې ورانوئ. پخوانه مشران داسې وو چې په دې ځای کې یو غلط کار کېدلو نه هغوی باندې وټ سوارو نه به جمهوریت سوارو نه به پارټي سواره وه نه به مسلک سوارو نه په هغوی باندې چې بل څه کردار سوارو. تش د کلي او د مشرۍ او د اسلام او د ایمان په خاطر وایي چې دا کار غلط ویلې کېږي په دې محفل کې. ابر ځان سره نو مشران یو ځای کړه وبر هغه ځای به ختم کو. نن چې کومه دی زمونږ مشران او زمونږ ښه خلک غلطي ني غلط ځای ني غلط کار ني دې چې شمپوشي کې ول یار زما وټ خرابېږي دا بلکې زما پکې څه کار دی پردی بچی دی ستا بچی به سبا هم دسي نن د بل بچی دی سبب ستا بچی. د دې مخالفت وکړه. یوازې نشي کولی بل ملګری ځان سره یو ځای کړه. یوازې نشي کولی بل نیک صالح ځان سره ملګری کړه. یو ښه هوښیار زورور ځان سره ملګری کړه. د حکمت تحت ورشه او که یې سم نه کېږي دعا ورته وکړه یا الله دا محفل ختم کړې دوی ته اصلاح وکړې. ته نه دوا کولی شي نه خبره کولی شي نه چاته ویلی شي یار زما نه خفه کېږي د ده نه خفه کېږي د هغه نه خفه کېږي د هغه نه خفه کېږي. نن وګورئ که نه معاشره خرابه شوه که نه او ګناه بني سترګې پټول خو د یهودو کارو. یهودو چې دا کار شروع کو محفل خراب شو هر څه خراب شو ماحول خراب شو. نن چې امن امان خراب دی په دې وجه باندې لہذا څه کارونه چې موږ کوو دا څه عبادات کوو دا څه تعمیرات کوو دا یاد ساتئ دا د دې دپاره به کوو چې مسلماني مؤمني چې زما سره به هلتې یره وي خوف وي جهنم دی حساب و کتاب دی میدان محشر دی. زه راځي موږ سوچ کړی دی نن کینو که نه نه ځان سوچ کوو. نن زه ماسخوتن لمونځ چې وکړئ یا شپه چې شي که نه دی ځان له کښېنئ هر یو سړی کښېنئ هر یو سړی نیک او بد او ښه او ځان چې څومره دي ټول کښېنئ 15 منټه به د خپله زندګۍ باندې سوچ وکړه چې زه څومره کارونه د ښېګړې کوم او څومره کارونه د عذاب د جهنم کوم. جنت ته څو قدم مخکې روان یم او جهنم ته څو قدم مخکې شم. د جنت نه په شا روان یم او که جنت ته روان یم جهنم ته روان یم که د جهنم نه په شا روان یم. دا ټولې خبرې به هله کېږي چې به موږ کې درې خبرې ډېرې ضروري دي ډېرې اهمې دي. اول نمبر خبره دا ده چې د ایمان دپاره خو کلمه به وي ارکان اسلام به پکاري ارکان اسلام به مني شعار اسلام به مني فرایض به مني واجبات به مني دا ټول به مني ټول اسلام به مني. د بسم الله د بانه والا تر والناس ته سینه پورې ټول قرآن به مني د دې هر حکم به مني د دې تلاوت به مني د دې برکت به مني د دې روحانیت به مني د دې قانونیت به مني د دې عقیده به مني د دې عمل به مني بیا به مسلمانې.
او کته دا یو ټکی پکې منم بل نه منم ته مسلمان نه. د قشانې د پیغمبر سنت د پیغمبر اقوال او افعال او تقریرات په ټول منی، موضوعي بنه منی، یا هغه حدیث چې هغه د پیغمبر نه ثابت تر هغه بنه منی. خو چې کوم د پیغمبر نه ثابت حدیث دی نو کدا د پیغمبر وینا ده، کدا د پیغمبر کار دی، کدا د پیغمبر مخ ته یو خبره شي دا په غلط شي نه په ټول منی. او کته چې استاد امنو درنه منو دا ته پیغمبر نه منله. پیغمبر ټول باندې به چې عمل کیږي په یو طریقه باندې کیږي، د سینې چې په ټول باندې په یو موږ کې شروع وکړي ټول باندې نه کیږي. خو منی به پیغمبر ټول، د پیغمبر ټول اقوال به منی، ټول اعمال به منی، ټول افعال به منی، ټول تقریرات به منی، ته مسلمان شې. د دې ټول خبرو سره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې د ایمان لپاره درې خبرې پکار دي. نمبر 1 خبردار چې پتا کې به خوف، اتق الله حيث ما كنت، دا الله نه بیریږي. په کوم انسان کې چې خوف نه کنه، یو دروغ نه دی چې کوم انسان دروغ وي دی هر ګناه کولای شي، هر ګناه، ټولې دروازې د ګناه ته کلاو دي. کم سړی چې دروغ نه وي کنه ټولې دروازې بندې دي، ټولې دروازې دا ته بندې دي. ولې بندې دي؟ چې دا به دې ګناه په دروازه ورځي، څوک کله مخې لاره خیال کته دې چې کسکه دې چې اوس رښتیا وي بدنامېږي، او چې دروغ وي دروغ خو دې وایي نه دروغ د هغې نه منې شي. هر دروازه د ګناه ورته بندېږي په دروغو نه وینا باندې، او هر دروازه د دروغو د ګناه ورته کلاویږي په وینا د دروغو باندې. نو چې کوم سړی دروغجن وي کنه هر کار ورته اساني د ګناه، او چې کله سړی دروغ نه وي د ګناه کارونه ورته ډېر ګران وي. ګناه کول په معاشره کې دین ګران کوي، ګناه کول په معاشره کې ډېر ګران کار دی، د مسلمان دپاره، د مؤمن دپاره، د بل چا دپاره نه. هغه به کوي نو چې یره در پکې موجوده ده ته به ګناه نه کوي. نو خوف الهي. دویم نمبر ستا سره به دا امید ځان به یهودي عیسائی نه جوړې، ځان به مشرک کافر نه جوړې، ستا سره به دا امید وي د الله نه یېرېږم، جهنم نه یېرېږم، د عذاب نه یېرېږم، خو لیکن امیدوار یم د جنت، امیدوار یم د الله د طرفه د معافی، د الله د رحم، د الله د فضل، د دې امید به در سره وي. نو دویم نمبر په تا کې امید وي. نو چې امید در پکې موجود کنه منځ پکې، روزه به نیسې، زکات پکې، لکه چې امید په چا کې نه نو هغه مړه زه خاصم جهنمی یم، منځ ته مې څه ضرورت دی؟ زه خاصم جهنم ته روان یم، تلاوت ته مې څه ضرورت دی؟ زه خو جهنم ته روان یم، روزې ته مې څه ضرورت دی؟ عباداتو نیکو ته مې څه ضرورت دی؟ خو چې کله تا کې دا امید دی چې یېرېږم، بالکل یېرېږم، خو امیدوار یم د الله نه. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان چې کوم دی د امید او د یېرې په دې منځ کې دی، نو تا کې به امید وي. او دریم نمبر تا کې به طلب وي. طلب معنا دا چې ته به د الله نه غواړې، هم به یېرېږې، عبادات دا به هم کې، د ګناهونو به ځان ساتې، هم به امیدوار یې د رحمت د جنت، خو بیا به یا الله ما معاف کړې. هر ټایم هر وخت به د الله نه غواړې، اعمال به ډېر کې، خو غواړې به، نو طلب به در پکې چې الله ما معاف کړې، زه ګناهګار یم، ما معاف کړې، زما د عمل د نیکۍ معمولي غوندې دا قبول او منظور کړې. بس بیا دا ایمان دی. ته پوه شئ په تا کې درې صفتونه موجود شو، نو ته ارکان اسلام منلي دي، تا شعار اسلام هم منلي دي، تا ټول فرایض واجبات هر څه منلي دي، او ته صحیح مسلمان یې. په تا کې د ایمان کاملې نښې موجودې دي. دا درې صفات په ځان کې راوستل پکار دي. هر یو سړی الله تعالی پکې دا جذبه پیدا کړي د نیکۍ، د جوماتونو د جوړولو، د جوماتونو د آبادولو، د جوماتونو د صفا کولو، په نیکۍ کارونو کې تعاون بر او تقوا کې کوم دی لاس وهل، منډه وهل، کوشش کول، محنت کول. الله دې په موږ کې دا صفات پیدا کړي. وما علینا البلاغ.